اعلان دے وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دو خورگانی با پا نکاح کے نالے خو کدا کار مخ کی شوی نو خیر دے دا دو زینو کی الا ما قد سلف ولے وی وی دا یوزے کی یعقوب علیہ السلام یاد آئی یعقوب علیہ السلام دا پلار نم دے اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے دوی شام کے اسے دو کنعان کی یعقوب علیہ السلام یورور دے عیسی نم دے سورت یوسف کے بیادر توین دوانو منس کے لگے اختلاف را گئے پلار ورطوی اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا بچیا دا ورور دا سنوران دا سبا دا دین فتنہ جوڑ نشی تا کنعان پریدا اولاد شا شام تا ماما کرو سیک اگا مولی سے ابلاڑ ماما کر یعقوب علیہ السلام ظلمے ہو ماما تیوید نا ماما نو میرے لایا ماما تیوید چھ ماما دالور راتا پا نکاح رانک اگا ورطوی بچیا مہار پکار دیں وی مہر خوزر روپی نلرم وی دا پسونو میگی بسر ہے وی سید نو مشر لوری ورطا پا نکاح دا غی نم دے لیا لیا پا نکاح واغست بس یعقوب علیہ السلام دا سے لک خپا غندش وی ولی وی ماوی تب ماتا دا کشر راکڑی دا خودی مشر راکڑی وی دا زمانگ دا قانون دے چھ مشر منی وعدہ کری نو کشر نو وعدو بیا پسونو میگی او سروا نو کشر بم در کم کنا نو بے کشرم ورطا پا نکاح ورکلا دا کشر نم دے راحیل دا یوسف علیہ السلام مور دا نو راحیل او لیا خوین دیوی که نوی او یعقوب علیہ السلام پا یو نکاح کی جمع کردوی اللہ وی پا یو نکاح کی با دو خوین دے نا جمع کے نو کسوک اعتراض پا یعقوب علیہ السلامو کی نو اللہ فرمائل الا ما قد سلف دا کار چه مخ کی تیر شوه دے نو بز اغی سر کار مل رخا اغا وقت کی رواو اور اللہ تعالیٰ نا قربان دا انبیاء دا اعتراض نساتی که نساتی دا مخ کی زی که چه دا پلار دے کمی خزی سر نکاح اکڑا نو اغا با پا نکاح ناخلے که مخ کے دا کار شوی نو خیر دے دا سوک یاد آئی دا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نسب بانے یو اعتراض دے او دا غی جواب اللہ کھائی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا نکنو کی یو نیکا دے دا نیر نشخا کنانے نم دے سی نم دے کنانا او دا کنانا یو زوی دے خزیمه نم دے نا خزیمه نم دے دا خزیمه یو زوی دے کنانا دا سیو آیا کنانا زوی دے خزیمه پلان کلچ مولی سے اب خزیمه وفات شو نو کنانو لگے دا پورت شو دا پلار خزے پا نکاح کرا چی دا دم میرا نئی مور کے دا او دا غی نم دے برہ دا پلار نم دے طابخہ برہ بنت طابخہ نو دی کنانا دا پلار خزا اکڑا یعنی میرا نئی مور اکڑا او دا دغی میرا نئی مور نے یوزوے پیدا شو اغیتا نظر وی نظر ابن کنانا ابن خزیمہ او نظر دا رسول اللہ مبارک خونی کدے نظر اغا سنگ دے چی دا تا قریش ویلیش قریش تصغیر دے خواہ نحو امیر کی میں لکن دا قرش چاہتا وائی دا یو مضبوط ترین مئے دے پا دی میانو کی چی دا طول میانو بانی دای مضبوط تے پالوان دے نو دا ندر چیو دام دیر پالوانو طاقتورو نو پلار کنانا ورطا دمینی نووی یا قریش اے مئی گوٹیاں
پالوانا. نو قریش بیا د دې ځای نه شروع شوي دي. اوس اعتراض راغی. الله فرمایي چې پلار د کومې ښځې سره نکاح کړي، پلار دی، نو هغه به ته نه په نکاح کې ناروا دي. نو که څوک ووایي چې د رسول الله مبارک نیکه مبارک ندر دا د کنانه زوی دی او کنانه خو د پلار ښځه په نکاح کړې وه، نو دا نکاح خو صحیح نه ده. نو د نبی علیہ السلام نیکه دا خو د نکاح نه پیدا نشو. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ ولدت من نکاح، تر آدم علیہ السلام پورې زه د نکاح نه پیدا یم. نو دلته مشکل پیښ شو که پیښ نشو؟ نو الله جواب وکړو الا ما قد سلف. هغه کنانه چې د پلار ښځه په نکاح کړې وه او د هغې نه ندر پیدا دی او ندر زما د پیغمبر نیکه دی، هغې سره کار ونه لرئ. هغه وخت کې هغه روا و. نسب پاک شه که پاک نشه؟ الله نه قربان. نو د رسول الله مبارک نسب کې کومه عقده وه هغې لرې کړه که نه؟ هغې لرې کړه. مولوی صاحب په دې ملایانو کې یو ملا دی، جاحظ نوم دی. څه نوم دی؟ جاحظ معتزلي. ډېر یو بیکاره شکل یو. مفید طالبین ویله که نه؟ هغه وایي ما اخجلني احد قط الا امرأ. وی زه چا نه یم شرمنده کړی هېڅکله، یوې ښځې ډېر وشرمولم. یو ورځ راته وی تا سره مې کار دی، راځه مولوي صاحب. ویلې روان یې کړم زرګر ته یې بوتلم. وی زرګر ته یې وی چې د ده غوندې. نور ښځه لاړه. زرګر ته مې دا څه قیصه وه؟ د ده غوندې څه معنا؟ وی دا ښځه راغلې وه راته وی چې ما ته د شیطان د شکل غوندې یو بت جوړ کا. وی ما ورته ما خو شیطان نه دی لیدلی. نو وی تی راوستی. ما دا خو ډېره رزیله وه. جاحظ مولوي صاحب معتزلي دی او د سړیتوب خبره یې چېرته کړې نه ده. د ده یو کتاب دی کتاب الحیوان نوم دی، اووه جلده کې دی. یاره چې وی ګورئ که نه د بیکارو خبرو نه پکې بل شی نشته. ما یو ځل اغستی و، ما یې دې کې به عجایبات دي. ما وی حیات الحیوان کې دي نو دې کې به مې هغه وخت کې په 1000 کالدار شه ایرانی چاپ. یاره د اول جلد مې کتو د دې اوښانو دې به چې ښه ورته متوجه شوم د سړیتوب خبره پکې نه وه. سار وختي مې واپس مکتبې ته یوړ. پوهېږې؟ نو که ارامتوب زده کوئ هغه کتاب کې شته. کتاب الحیوان ځان ته والئ او ویې ګورئ. دومره ورانۍ بس ترې زده کوئ چې یاد به وساتئ. نو دا جاحظ چې دی او خبرې کتاب یې څه وخت لیکلی، چا ورته ډوډۍ کړې وه او ډوډۍ کې میان او یو حکیم صاحب هم راغوښته او شودې پکې وې. حکیم صاحب ورته وی مولوي صاحب دا شودې او میان یو ځای مه خوره، دې نه فالج او د جذام مریضي پیدا کېږي. د خپل کار کوه. وی کم نقصانات چې د مئی دي، وی د شودو کې چې کم منافع دي هغه منافع به پورته شي او د مئی نقصانات به ختم کړي. پوهېږې؟ او کم نقصانات چې شودو کې دي د مئی منافع به پورته شي او د شودو نقصان به ختم کړي. به زه به ترې بچ شم. هغه ورته یې ویله که مه خوره؟ ویله نه خورم یې. به شودې او میان سره یو ځای کړه، بس مخې سره شل شو. نو چې شل شه که نه نو طالبانو یې روغوښته چې دا خو زه مړ کېږم، ایصال ثواب دپاره یو کتاب پکار دی چې هغه یې ولیکم. نو حیات الحیوان یې ولیکه. دا کتاب الحیوان. نو چې وی ګورې سم ثوابونه به ور ورسېږي. پوهېږې؟ خو علامه دمیري صاحب یو کمال کړی. یاره وی ګمان مې دا دی چې جاحظ به الله تعالی وبخي.
په څه به وبخي؟ وی په یو خبره به وبخي. وی خبره کومه یوه ده؟ وی دا خبره ده که نه دا چا چې اعتراض کړی د رسول الله مبارک په نسب، نو د اعتراض هم یو لانجه ده ګوره، او چې بې جواب کې هم هغه لانجه ده. وی جاحظ چې دی وی دغه عقده لرې کړې ده او د اعتراض ځای ختم کړی دی. وی زه د الله تعالی نه ګمان دا کوم چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او نسب باندې چې کوم اعتراض او دې ختم کړی دی، نو په دې به الله وبخي. څنګه ختم کړی؟ کنانه چې د پلار ښځه وکړه برا، هغې نه بچي نه دي شوي، هغه کونډه وه او د ډېر عمر ښځه وه، هغې نه اولاد نه دی شوی. دغه بره د ندر مور نه ده چې د رسول الله مبارک نیکه دی، نه، دلته یوه بله بره ده، هغه د دې برې ورېره ده چې کومه بره د خزیمه ښځه وه، د دې یو بل ورور دی، اود نوم دی، د هغې لور دی، د هغې نوم بره ده. دا بره بنت طابخه دی، هغه بره بنت اود او ابن طابخه دی، هغه جدا بره ده. هغه منکوحتو، هغه د خزیمه ښځه نه وه، هغه بله ښځه ده، خو چونکې د ترور او د ورېرې نوم سره یو دي، دواړه بره ده، نو خلک پکې غلط شوي دي چې دا همغه بره ده چې کوم د خزیمه ښځه ده او د هغې نه ندر پیدا دی. ویلې نه، دا بله بره ده او د دې برې ترور ده، د هغې د پلار بلکې نه چې نه یې هغه صورت غوره دی که نه. وی زه د الله تعالی نه ګمان دا کوم چې جاحظ به الله تعالی په دې یوه خبره وبخي. د نبي علیه صلات وسلام سره چې څوک مینه وکړي که نه، الله بیا نه پرېږدي، هغه بخي. ګوره علماو دغسې رایه ده. ذهن کې مو خبره کېناست، راځه اوس. ولا تنکحوا، په نکاح ما اخلئ ما هغه نکح آباؤکم چې په نکاح اخیستې عرفنا، عرفن هم صحیح نه دی. حرمت علیکم، دا د سورة النساء 4 نمبر رکو شروع کې مخکې بیان د محرماتو ابدیو، دلته د محرماتو ابدیو تشریح دا در باندې حرام دي. دا وبنات الاخت خرزی وامهاتکم اللاتی، او ستاسو هغه مورګانې ارضانکم چې شودې تاسو ته درکړي، که لږې وي او که ډېرې وي، په موده د رضا کې. واخواتکم من الرضاعه، او خورګانې ستاسو د رضاعت نه. وامهات نسائکم، او مورګانې د بیبیانو ستاسو، یعنې خواښې چې یو ښځې سره نکاح وکړي که نه، نکاح که یو ځایوالی دې کړي یو که نه، مور یې در باندې حرامه ده، د خواښې ده. وربائبکم اللاتی، ستاسو هغه پرکټی، فی حجورکم چې ستاسو په غېږو کې دی، من نسائکم اللاتی، ستاسو د هغه ښځو نه، دخلتم بهن، چې یو ځایوالی مور سره کړي. فإن لم تکونوا دخلتم بهن، که دې ښځو سره یو ځایوالی نه کړی، فلا جناح علیکم، نشته دی ګناه په تاسو باندې. ما ته ګورئ، یوه ښځه دې را پیدا کړه کونډه، او لور ورسره ده، او دې کونډې سره تا نکاح وکړه او یو ځای شوې، نو دا لوري در باندې هم حرامه ده. او که نه یو ځای شوې، تش نکاح باندې لور نه حرامېږي، مور یې واپس طلاقه که، لور سره یې نکاح وکړه. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حرام کړی شوي په تاسو باندې ښځې ستاسو د هغه بچیو چې ستاسو د ملاګانو نه دي، یعنې انګور سره نکاح ستاسو حرامه ده. خو دا بچي دوه قسمه دي، ښه، یو خپل بچی، یو متبنا، چې پردي بچي ته بچی ووې، د هغه ښځه در باندې حرامه نه ده، ښه، خپل چې ستا د ملا نه پیدای،
داغه خزه در باندې حرام بل وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دا در باندې حرام دي چې تاسو جمع کوي په ما بین د خورګانو کې نسبن یا رضان الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي نو آینده کې تزانو ساته او تیر په هیر زمونږ فقها وایي هغه دوه ښځې به په نکاح کې نه جمع کوي چې یو ورته نر فرض کې بل سره نکاح نه کېږي دوه ښځې دي ته وایې دا دواړه په نکاح خله نو دا به چک کې دا یو به ورته نر کې بل به ښځه کې چې د دې سره نکاح کېږي که نه که د ده سره نکاح نه کېده نو بیا به داسې کار وکړي دا به ښځه کې دا به ورته نر کې د ده سره نکاح کېږي که نه که د ده سره نکاح نه کېده چې یو دې ورته نر کو او هغه د ده سره نکاح نه کېدله داسې دوه ښځې په نکاح کې نشي جمع کولی که د ده سره نکاح کېده چې دا دې ورته نر کو خو چې دا دې ښځه کړه او دا دې نر که بیا ورسره نکاح د ده کېده بیا جمع کولی شي دا د دې آیت د حکم لاندې دي ان الله بشک الله تعالی کان دے غفور الرحیم پردہ چون کے بیا بیا مہربانی کون کے والمحصنات او حرام کړی شوی دی پتا سبانه میړو خي خزه هغه خزه چې د چا په نکاح کړه من النساء د خزونه الا ما مگر هغه ملکت ایمانکم چې مالک شوی دی خیلا سنستاسو کتاب الله علیکم دا فرض کړی دی الله تعالی پتا سبانه دا فرض دے فرضی حکم دا اللہ تعالیٰ دے پتاسو وحل لکم او حلال کرشوی دی پتاسو بانی ما ورا ذالکم طول علاوہ دا دینا نا چکم ذکر شوی ات محرمات دا دین باقی طول حلالی یو سڑے در توی دام سایخ لور ما تروا دا کن روا دا در توی آیت ہوا آیا والک وحل لکم ما ورا ذالکم چی محرماتو کنی اگر طول حلال دی خواہ اور پسیزا ان تبتغوا باموالکم پدی شر چې تاسو طلب کوي په خپل مالونو چې مہر ده محسنین پدا سے حال کې چې ساتون کی د خپل دین په نکاح سره زنا بنه کوي غیر مصافحین نه زنا کوونکی بیاي پمستمتعتم به منهن پس هر غزه چې نفع واغس تاسو به پاغه سره منهن د دې خزونه نفع واغس یو زیواله موکو فاتوهن اجورهن فریضه ورکه دوی ته مہرونه د دوی فریضتن پدا سے حال کې چې فرض کړی شي وي دي ولا جناح علیکم نشته د ګناه پتاسو فيما پاکه تراضیتم چې راضی شوي تاسو به پاغه مقدار باندې په زیادت یا په نقصان کې مما دل فریضه پس د مقررولو د مہرنا خزي او سړی مہر مقرر کله 1000 روپۍ مثلا نو سړی خو بل 1000 ورکای خزه ورته وي سړی 8000 راک کمای نو خیر سړی ورته وي 12000 والا صحیح ده ان الله کان علیما حکیما ومن لم یستطیع چې د چا طاقت نه منکم لتاسنا طولا د مالداري اين کې حل محصنات المؤمنات چې په نکاح واخلي اصلي خزي مؤمنه د دې و طاقت نه نفع مما ملکت ایمانکم نبیا نکاح کوي داغه خزو سره چې مالک شوی دی خیلا سنستاسو من فتياتکم لوینز استاسونا چې مؤمنی وي المؤمنات چې مؤمنی امام شافعی رحمه الله فرمایي وینځ سره چې نکاح وینځ سره نکاح کله روا ده چې دو شرطونه موجود شي یو اصله خزه نشي په نکاح غسته دوی مداد چې وینځ به وینه مؤمن ای کدا دو شرطونه نه نو وینځ سره نکاح نشي کولای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وینا انتفاع د شرط تقاضا د انتفاع د مشروط نه کوي شرط بنی موجود او مشروط بنی نو لہذا که سړی سره د اصلي خزه طاقت هم شته بیا هم وینځ سره نکاح کولی شي رازا والله عالم بایمانکم اللہ تعالی عالم دے بی ایمانکم پا ایمان ساسو بعضکم من بعضن بعض ساسو دا بعضو نجز دے
او اولاد دے ان ټول د یو پلار د آدم علیہ السلام اولاد یای فانکحوهن دی وینځو سره نکاح کوي چې د بل چای باذن علیهن په اجازت د مالکانو د دوی واتوهن ورکه دوی ته اجورهن مہرونه د دوی بالمعروف په ښه طریقه باندې نو دا مہر چې پردی وینځه په نکاح کې نو مہر د چا حق دی درې ائمه وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد سے دا مہر حق د مالک دی والکا اصل خزه چې دی هغه چې واده نه کړي سو دوری بور کې سل نه په وینځه څومره دي 50 ځین کې مخبره کې نه سي ټیک شو او که اصل خزه واده کړي بیا رجم دی کنه دی او که وینځه واده کړي نه بیا سودی بیا 50 دوری دی ها رجم نیمیږي نه دوری اراده لري ان یتوب علیکم چې رجوع د رحمت کې بداسو و یرید الذین اراده لري خلق یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د نفس د ارزوګانو ان تمیلوا میلا عظیما چې کاږه شي تاسو دا به مزدر کی و انسان کمزور دی د خزه نه ډاریږي نور خو پهلوان دی خو لیکن د خزه مقابله کې بیا کمزور دی چورته چپ ش بیا غلی اور رواني ستې ضرورت لري اراده تا فکر تا او الله تعالی چې یو کار کوي نو د کار نمخ کی اراده تم ضرورت نه لري نو آسان نشو انت کچا د غټو ګناهونو نه ځان نه سات سب کیږي د دې حکم نه دا آیت ساکت ته سده ساکت ته نمنګ وایو مولوی صاحب چې چا د غټو ګناهونو نه ځان نه ساتو دا آیت د دې متعلق چپ ده اس نوای نو چې وې نه او پاک خزتا کنزا کول په زنا سره دویم قول دار چې نه دي لوی ګناهونه و دغه اتم نمبر عقوق الوالدین مور او پلار خپه کول نهم نمبر او یمین غموس سلورم قول دار چې کبائر شدی دری دی شرک دے حقوق الوالدین په دروغ شهادت کول پنځم قول دار چې وسو دی کبائر وسو دی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی لا صغیرت مع الاسرار چې ته بیا بیا گناہ کې د اصرار سره صغیره نه دا ټول کبیره دي ولا کبیرت مع الاستغفار او چې استغفار کې نو بیا کبیره نه پاتې کېږي نو سم ډیر دي سو کوئی مولوی سے بہر گناہ صغیرہ و کبیرہ دواړه دي فضل الله بی بعضکم علی بعض رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مبارک دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه یو ارمان دوک چې کاش کې منګم سړی وې سمره بخوا الله آیت نازل ولا تتمنوا او ارزو مکوي ما دا غشي فضل الله چې غره ګرځولې د الله تعالی به پاغي سرا بعضکم علی بعض بعض استاسو په بعض باندې للرجال د پاره د سړیو نصیبون برخه او ایسه مقرره ده په یو یو قدم الله نیکی ورکای بدی ورته معاف کای درجه اوچتای زکات کای جمع کای خزو د پاره په کورونو کې سیدی ها رسول الله مبارک وای کما خزه چې کور جارو کی په یو جارو ورته الله تعالی په عمل نامه کې شپېته زره نیکی لیکي دومره نیکی به څوک پیدا کی کاسی چې وینځي په نیت د ثواب کالی وینځي کتخ کای دې ټولو کې اجر ده کنه واسال الله سوالو کې د الله تعالی نه کړي دي قسمونه استاسو هغه ته مولا الموالات وای مولا الموالات دي ته وای ها
دو ملګری او دوستان دي یو بل ته قسم وکي چې پس ته مرګ نه زما میراث ښځې به د فضولیاتو نه منې کوي او سړی به نه پرېږدي وراني ته بما فضل الله په سبب د هغې چې فضیلت ورکړی دی الله تعالی بعضهم بعض د دوی علی بعض په بعضو باندې چې ښځې دي و بما انفقوا په سبب د هغې چې دې سړیو خرچ کړی دی خرچ کوي په ښځو باندې من اموالهم د مالونو خپلو نه یو مال کالی چې دومره احسان کوي خو مشري به هم کوي که نه فالصالحاتو پس هغه ښځې چې نیکانې وي قانتاتن حکم منونکي وي د میړونو حافظات للغیب ټول پټ ساتي نو حافظات للغیب څلور معنی شوې یوه معنا دا چې د ښځې او د سړي په منځ کې چې کم د راز خبرې دي ابه چاته نه کوي او ښځې کوي ګوره ویلې خورې راځه چې صحیح حال درته ووایم دا صحیح نه دی دا ناروا دي دویم نمبر د میړه د مال حفاظت به کوي څلورم د میړه د اولاد حفاظت به کوي بما حفظ الله په سبب د هغې چې ساتنه کړې د الله تعالی د دوی د حقوقو په میړونو باندې ښځې به د میړو د حقوقو لحاظ ولې کوي ځکه الله تعالی د ښځو ساتنه کوي فعظوهن نصیحت ورته وکئ پنځه مې درته ویلي که نه یادېږي درته اول نصیحت دی دویم جدائی دریم وهل څلورم فابعثوا حکما من اهلی او پنځم طلاق پښتانه ورته اول نه طلاق ورکوي بس بیا ژاړي نو او چغې وایي ما ته یو سړی راغی ژړلی سار کې زه ویده وم پاکستان کې ولې ژاړې ودرېږه چې اول لږ وژاړم زړه مې ډېر غمجن دی ښه وایه قیصه داسې قیصه اوس استاد جي ښځې ته مې پلار کره به نه سي ویلې ځم به او ویلې پلار کره لاړم او یې ورپسې ورغلم او چې ورغلم نو بس هلته مې وهله وی او ښېګانو راونیولم سم یې ووالم وی چې وی والم هلته هغوی لنټر اچاو که نه شګې پرتې وې ویلې بس یو موټي ته مې لاس کوم یو موټی تیږې مې وروویشتې چې په ما طلاق یې او ویلې بیا یې راونیولم او یې سم یې ووالم اوس به خدای بشي او په تا بشي دې مسلې نواجروهن بے د ځان نه جدا کوي فی المضاجع په ځای د ملاستې کې که په دې هم کار ونه شه واضربوهن بیا ووهئ نری لختې به پیدا کوي هسې نه غټ کوتک راوړئ نری لختې به پیدا کوي دوه لختې سار دوه غرمه دوه ماښام لکه شربت چې ورکوي داسې طریقې باندې په یو ځل به ورته نن خلې او به یې وایي اوس که یو کار وشو فإن أطعنکم که دا ښځې تابعدارې شوې ستاسو اطاعت یې وکړو تا ورته نصیحت کو مسلې دې ورته کولې یو دوه حدیثه چې دې ورته وویې که نه ښځې وی چې یاره سړیه زه خو الله که د دې نه خبره ومه چې دومره ګناه پکې ده نه به زه نور ورانی نه کوم پوهېږي یو ته ورته نه 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 څلور جلد کتاب مې راوړی دا به ټول در باندې ختموم الله وی بیا دا ورانې مه کوه فإن أطعنکم که دا ښځې تابعدارې شوې ستاسو په منځ د دې امورو کې فلا تبغوا علیهن سبیلا زیاتې مه کوئ په دوی باندې د جهاد د لارې نه یو دوه حدیثه دې ورته ووي هغې وی چې زه صحیح ده ته ورته نه نه څلور جلد کتاب به ختموم اوس قرارې کښېنه مسلې اوره بیا تنګول مه کوه یو دویم نمبر ځان نه دې جدا کړه او ښځې ختمو نو الله فرمایي نه نه ګیډي میډي نه تېر شه چې بس ښځه تابعداره شوه
بیا پکې د خپل حد نه تجاوز مکه وخه. ان الله بشک الله تعالی ور الله څومره خسته خبرې وکړي کنه مونږ او تاسو څومره خسته احکام بیان وکړي. ان الله بشک الله تعالی کان دی علی هجران وهل اوس کدی دریو واړو کارونه کو نو سلورم واره وین خفتم شقاق بینهما کوډار شوي د سخت مخالفت په منځ د خزي او د میړه کې او وهلم کارونه کو فبعثوا بیا ولېږئ حکما من اهله یو حاکم عادل سړی د اهل د سړینا وحکما من اهلها نو الله وی که د جرګي والا د اصلاح اراده وا یوفق الله بینهما نو موافقت به پیدا کی الله تعالی په منځ د خزي او د میړه کې یو معنا دا یا ان یریدا کده د خزي او د میړه اراده و د اصلاح نو موافقت به پیدا کی د دوی په منځ کوم لسم او نیکیو کوي هغه سره چې مالک شوی خیلا سنستاسو چې ساسو ور باندې قبضه ده وینځي او غلامان. ان الله بشکل پسو کناستی چا پناستی سوچ د غره پسو کناستی خلق ورته واړه واړه ښکاری کنه ښکاری خدای خبر نه دی ګورا خلکو تم دی وړو کې ښکاری کنه خلکو ته سخت منګ د پار د کافرانو عذاب سپکون کې. والذین والله فرمای او مینا نکيو نخوخي الله تعالی غ خلق ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس د پاره د خودلو د خلکو بام کې به سوره کوم تاسو ته بنه یادېږي عمر مقام مې سپینګیرو ته یادېږي بام کې به سوره کوم بیا بچ دې کلمه راینه نه کېده کنه نو د مرتبه نری نری خاصه تعویل ته ذره وای. دریم نمبر تعریف امشتا اگه خسنه چه او بیوڑی اللہ وی دمر زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہی خواہ اگر که اللہ کا دا طول بندگان جہنم تو غرزی ظلم نہ دے ولی ظلم چاہتا وائی التصرف فی ملک الغیر بغیر اذن ذالک الغیر دبل یوم ایدن اللہ فرمائی پدا غورز یود اللذین ارزو کوي خلق کفرو چې کفر کړي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د پیغمبر ارزو د څه شي ده لو تسوا بهم الارض چې کاش کې برابر شوی په دی باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا نب پټوي د الله تعالی نه یو خبرهم یا ایه الذین آمنو نو چې کله ډوډۍ وخوړ او شراب پکیو امام مخ کی سو جمع ورکوالا نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون پزې سوې اعبد ما تعبدون نو دا آیاتونه راغله چې د موږ په وخت کې چې نشه بیا موږ مکوي حتا تعلموا تر دې پورې چې تاسو پوه شئ ما تقولون پاغه او جاء قدم منکم من الغایط یا راشی یو لتاسنا احد سوک منکم لتاسنا من الغایط دلوی او دسماتنا او لامستم النساء یا تاسو مسکړي د پاحادو کنه ان الله بشک الله تعالی کان د عفو و عفکون کې بدا سے سختۍ کې غفورا مغفرت کون کې د تقصیراتو نشوب نه بیا تیمم پکار تیمم ګور ډېر ګران دی ها مددگار ستاسنا ان استاسو مددگار دار من الذين الله فرمای سینه خلقنا هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه علوي خبر د شریعت عن موادي د خپل زینونه وانهم الله لیکن لعنت لګل الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا دغه يهوديان یقین نه کوي مگر الا قليلا مگر په دوی کې لګو چې عبد الله ابن سلام او د ملګری ډیر مخونه فنردها واپس کو علی ادبارها پشاګانو باندې او نلعنهم یا لعنت ورلیګو په دوی باندې کما لعنا اصحاب السب څنګه مو چې لعنت کړی دي او مسخ کړی مو دي هغه ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه نه کوي
ان یشرک به چې شرک دې وکړي شي د الله سره چې شرک دې وکړو توبه دې نه کړه الله یې نه بخي ويغفر الله بخنه کوي ما دون ذلك ما سوا د دین لمن یشاء داغه چا د پاره چاته خوښ شي د مغفرت ومن یشرک بالله چا شرک په الله باندې وکړو فقد افترا اسما عظیما بشک د ځان نه جوړ کړو وی تړل په الله تعالی باندې ګناه کارا الم تر الى الذين تار د خرما خو پیژنې کنه کجورا چې پرې کوي کنه کینه زړی ښا زړی کې دوه شیان هغه زړی کې چې کوم کنده ده پاغه کې یو نری تاری هغه ته فتیل وای بیا چې دا زړی دا شواړه وای نو شاته پکې یو سورې دلې مو ده یو تا بس ته او کافی ده په د باندې هغه ګناه کارا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ربط خکارا ده مخکم بیان د خبائثو د یهودو د کفاروش او اوصاف د مؤمنان دلتم بیان د باقی خبائثو د دې کافرانو د یهودو نه الم تر الى الذين اتاونک تا خلق ته اوتوا نصيبا من الكتاب چور کړه شو غوی ته ایسد کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت دا مولوی صاحب یو شپیته علما د یهودو کعب ابن اشرف او حیی ابن اخطب دا شپیته علما مکی مکرمه تلاړ او ابو سفیان داغه ملګرو ته وی چې راځي مړ اتفاق وکړو په ختمېدلو د دې پیغمبر او د صحابهو کې هغوی ورته وی تاسو یهود یې په تاسو موږ اعتماد نه لرو مولوي صاحب ورمنډه کړه په کعبه مبارکه او سرونه د کعبه مبارکه دی غلاف کې ورینه نکړو او قسمونه ورته وکړو چې موږ تاسو سره اتفاق کوو اقا سبب د غزوه خندق ګرځیده ښا نو غزوه خندق کې به بیا درته پوره قصه وکړه یؤمنون بالجبت چې یقین کوي په بوتانو او طاغوت په شیطانانو ويقولون وایل للذین کفروا هغه خلکو ته چې کفر کړي ابو سفیان او د ملګرو ته هؤلاء اهدا دا خلق چې دي دا کفار خلار مندون کې دي من الذين داخل كنا منو چې یقین او تصدیق کړي سبیلا د جهاد دلارینا اولئک الذين الله فرمای دا خلق دی لعنهم الله لعنت کړي دی الله تعالی دوی لرا ومن يلعن الله سوک چې الله تعالی چالر چې الله تعالی لعنت کی فلن تجد له نصيرا هرگز به پیدا نه کې هغه د پاره امداد کوونکې په دفع د عذاب کې عمله مشتد دی پاره نصیب نیسا من الملک د بادشاہی نه بلکې نشتا کوي نفیزن په دغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا نبه ور کو خلق لرا په اندازه د داغ د کجوري اوس مرته نقیر وی کنه ام يحسدون الناس ایدی بلکې دوی کینه کوي خلق سره محمد صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره علامه پاغبانی عطاهم الله چور کړي الله تعالی دوی ته من فضل د فضل خپلنا فقد اتینا بدغه سره موږ ور کړو آل ابراهیم آل ابراهیم علیه السلام لرا الکتاب کتاب والحکمت او پوها واتینا ملک عظیما اور کړه موږ ته بادشاہی لویا فمنهم بعض دوی نه منغسو کو امن منهم چې یقین امن به چې یقین کړو په الله باندې او منهم بعض هغه چانا امن صدانه من آمن به چې یقین کړو په ابراهیم علیه السلام یا په کتاب ومنهم بعض دوی نه منغسو کو صدانه ها فمنهم بعض دوی نه منغسو کو امن به چې یقین کو په دې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ومنهم بعض دوی نه منغسو کو صدانو چې څنګه کو د محمد صلی الله علیه وسلم نه وکفا بجهنم سایرا ان الذين كفروا بآياتنا بشکا خلق چې کفر کړي زنګ پایاتونو صاف نسلهم نارا زرد چې داخل بکوم دوی لره ورتا او بس وزو دوی په ور باندې کله مار کلا ندوجت جلودهم چې پاخشي اوس وځيږي پوستکی د دوی بدلنا جلودن بدل بکوم دوی لرا پوستکی
غیرها غیر داغ زړو پوستکونا لیذوق العذاب چې اوسکو دی عذاب ان الله بشک الله تعالی کان دی عزیز حکیما غالب دی او خاوند حکمت ته والذین خلق امنوا چې یقین او تصدیق کړي دي وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدین فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا داخل بکو دوی لرا ذلن سوری تا ذلیلا گن سوری والا چی جنت تے جنت کے با مولی سے سور وزل ممدودی ولی دا بندوی کنا خواہ موبیل آغا سور چلتا دغنی خواہ دا گورا آلتا المر نئی نو چل مر نئی نو پٹول جنت کی بسی سور بائی ان اللہ بشک اللہ تعالی یأمرکم امر کئی تاسوتا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چا مکہ مکرمہ کلا فتح کرا نو عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیگان اغسطے ہوئے کلیگان تی اغسطے ہوئے نبیہ کلیگان چواغستے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم منذ کو پا کعبہ مبارکہ کے نو دا کلیگان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واغستے نو آیت راغے چنا دا امانت تے او دا خپلا حل تورک اسم دا کعبی مبارکی کلیگان چدید دا پا نصب کی دیخوا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم امر کئی تاسوتا انتو عدو الاماناتی چه اس پار امانتونا مراد عام امانتونا دی الى آل احل داغیتا و ازا حکمتم بین الناس کل فیصلہ کوئی فما بین دخل کو کی نو اللہ در تددی امر کئی ان تحکم بالعدلی چتاسو فیصلہ کوئی پا عدل ان اللہ بشک اللہ تعالی نعیم ما یعزکم بے خش آغا دے چه نصیحت در کئی تاوست پاغی بانے ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ تابیداری دے پیغمبروں کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ او حکمو منی دا خاوندانو دا امر ستاسونا اولی الامر نا مراد سوک دی ابو حریرہ صاحب وئی امیر دا سر آیاو ماتا سویلو چکم غزا کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں او صحابہ جنگ تولی کی اغیط سریہ وئی نو داغا سریہ امیر تا اولی الامر وئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وئی فقہا و علماء مراد دی خواہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ خبر ڈیری دی خو لیکن دلتا اس وقت نشتا خواہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کتاسو جگڑ اکڑا اختلاف موکا فیشین پیوشی کی فردو نوگر زوی تاسو داکار الاللہ والرسول طرف دا اللہ و دا اللہ پیغمبر تا اللہ و دا اللہ پیغمبر تا بیا واپس کئی ان کنتم کئی تاسو تؤمنون باللہ یقین مو پا اللہ وی والیوم الاخر ورز خیرہ نہیں بانے ذالک اللہ فرمائی دا رجوع اللہ و دا اللہ رسول تا خیر اندیر غردا و احسنو اوڑیر خدا تأویلا دا جہد دا مرجینا علم تریل اللذین دا سورت النساء نہم رکو شروع کی ربط کارا دے خواہ بیان دا باقی خبائصو دا کافرانو دے او دا یہودو آصاب دا مومنان علم تریل اللذین تاونکتا خلقو دا یزمونا چه ظاہری دعوی کئی دوی انہم چه بے شک دوی آمنو دوی یقین کرے بما باغ قرآن انزل لے کچتا تنادل کرے شوئے دے وما اوغا کتابنا انزل من قبل کا چنادل کرے شوئے مخلطانا یریدون ارادہ لریان تحاکمو الالطاغوتی چه وروڑی خپل خصومت شیطانانو تا وقد امیرو دوی تا اپا تاقی سر امر کرے شوئے دے پا دوی بانے دوی شیطان سو کو کعب ابن اشرف دوی تا امر کرے شوئے ان یکفرو بھی چو کفر بکی پا دی بانے ویرید شیطان ارادہ لری شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا چو گمراہ کی دلر پا گمراہی لری دا حقنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل دوی توویلی چی دی منافقانو تا تعالوا راشو الى ما انزل اللہ اگا کتاب چی اللہ نادل کرے وَإِلَى الرَّسُول او طرف دا اگا حکم تا دا حکم دا پیغمبر تا رأیت المنافقین تبگور منافقان لرا یسدون عنک صدودا
ګرځي بلتانا لډېرې دښمنۍ نه په ګرځېدلو سره فکیف نو سبب حال د دوی اذا اصابتهم مصیبت کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت د منافق د وجلو حکم دا غم بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې مخکې لېږلې دی لاسونو د دوی ثم جاؤکا بیا تا تراشي د پاره طلب د قصاص یحلفون قسمونه بکئی بالله په الله باندې ان اردنا زمونږ اراده نه وه الا احسانا و توفیقا منگر د احسان او د توفیقا دا یو منافق و یو یهودی و خواه منافق خو ځان ته مسلمان وی یهودی سره مسله راغله یهودی ورته وی چې ته خو مسلمان یې راځه دا فیصله به دغه ته یوسو دا رسول الله مبارک صلی الله علیه ستاسو پیغمبر دی هغه ورته وی صحیح ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فیصله یوړه نبی علیہ السلام د دواړو بیان واورېدو فیصله په حق د یهودی کې وکړه په حق چې باندې راووته یهودی ته څه معلوماتو چې دا منافق دی چې باندې راووته ورته وی دا فیصله خو زه نه منم ورته وی والکه خو ستاسو پیغمبر وکړه ویلې نه دا فیصله به عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویسو عمر صاحب ته ځکه یې وړه چې عمر صاحب خو یهودو سره ورانو او دی خو د خو ځان ته مسلمان وی نو وی چې عمر صاحب به فیصله زما په حق کې وکړي نو راغی عمر صاحب ته دروازه وټکوله هغه راووته څه قصه ده وی زما یهودي ورته وی زما د فیصله ده او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته لاړو او هغه فیصله زما په حق کې وکړه نو دی وی زه د نبی علیہ السلام فیصله نه منم عمر صاحب ته بزو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی مسلمان دا یهودي رښتیا وی وی او رښتیا وی رسول الله مبارک فیصله کړې ده وی د په حق کې وی وی ته نه منې وی نه زما فیصله منې وی کین بس کور ته لاړ او ترې راواغسته چې په ځان پیده سرتیا خو وغورځو وی دا الله د پیغمبر د فیصلې نه پس زما دا فیصله ده بس مولوی صاحب دا کلیوالی نو د خپلوان او دا راجم شو او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغله چې مسلمان یې وجلی دی عمر صاحب او موږ ته قصاص واخله نبی علیہ السلام ته وی قصاص ته واله عمر صاحب یې راوغوښته څه قصه وه ورته وی قربان داسې دا آیاتونه نازل شو دا منافقان دي قصاص ختم شو ځکه ورته فاروق هم وی کنه ناسندر شخصیت نو تاسو عمر صاحب ته ولې تلئ نبي علیہ السلام ورته یاره صاحب زمون خو ستا فیصله ماتول نه و موږ وی صلح به وشي صلح هم صاحب ښه شی دی که نه یو فیصله ده د شریعت یو صلح ده نو قربان تا خو فیصله د شریعت وکړه موږ ته منظوره ده خو زموږ دې ملګري وي چې هلکه صلح به وکړو زموږ دا پښتانه هم ګوره دا چل کوي د شریعت فیصله منې که صلح یاره وی دا صلح به وکړو دیم وی صلح به وکړو وی موږ صاحب عمر صاحب ته صلح یوړه وی موږ یې مړه کړو نو دا آیاتونه راغله اولئک الذین الله فرمایي داغه خلق دی یعلم الله خبردار دی الله تعالی ما پاغه نفاق فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دی فاعرض عنهم اعراض وکړه دوینا وعظهم نصیحت ورته وکړه وقل لهم ووایه دوی ته فی انفسهم پاک د نفسونو دوی کې قولا بلیغا وینا مؤثره وما ارسلنا موږ نه دی لېږلی من رسول د یو پیغمبر نه الا مگر دې دپاره لیطاع چې د تابعداري وکړی شي باذن الله د الله تعالی په اجازت باندې د الله په حکم الله فرمایي ولو انهم او کچرته دا منافقان اذ ظلموا انفسهم هغه وخت چې ظلم کړي خپل ځانونو سره جاءو کتا تراشي فاستغفر الله طلب د بخنیو کې د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنو غواړي دي لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم خامخا به پیدا کې الله تعالی توبه قبلون کې او مهربانه وکدا ستا امتیان ګناو کې او تا تراش تم ورته دعاو کې او دوی ځان ده الله تعالی به ورته مغفرت نصیب کی تفسیر جلالین کې قرطبی وغیرہ ټولو کې
دا راغلی دی. رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وفاتو یو اعرابی راغی باندچی او رسول الله مبارک خبر ته ودرېده په سر باندې خاورې توی کړې او راوی حضرت علی صاحب دی ښه وی چې د الله پیغمبره زه د ډېر لرې ځای نه راغلی او په ځان مې ډېر ظلم کړی او الله تعالی تا ته په صادق کتاب کې ویلی دي که ستا امتیان په ځان ظلم وکړي او تا ته راشي او ته ورته د مغفرت دعا وکړي الله نه ورته مغفرت وغواړي دی په خپله مو غواړي نو لوجد الله تواب الرحیم نو تم راته د الله تعالی نه د مغفرت سوال وکړو زه به یې وکړم وایي د قبر نه ورته غاږ راغی چې الله درته بخښنه وکړه د قبر نه ورته غاږ راغی الله تعالی درته بخښنه وکړه الله فرمایي فلا وربک فلا داسې نه ده وربک قسم دې پرستا لا یؤمنون دوی یقین نه کوي دوی مؤمنان کیږي نه حتی تر دې پورې یحکموکا چې حاکم کی تعالی را فیما پاکې شجر بینهم چې پیښه شوې ده د دوی په منځ کې تر څو چې تا ته حاکم نه وي دا مؤمنان نه دي ثم لا یجدو او بیا پیدا نه کی فی انفسهم په خپلو نفسونو کې حرجن خفګان او تنګي مما دا غنه قضیه ته چې تا فیصله کړې ده ویسلمو تسلیما او دی اوس پاری تا تخپل ځان پس پارلو باندې ولو انا كتبنا علیهم او کچرته موږ مقرر کړی په دوی باندې په دغه مدیانو د ایمان باندې دا خبره ان اقتلوا انفسکم چې ووجنئ خپل ځانونه او یخرجوا من دیارکم یا وباسئ د خپلو کورونو ما فعلوه دوی به دا کار نه وی کړی الا قلیل مگر لږو خلکو او بکر صدیق صاحب فرمایل وی قسم دې که الله راته ویلی وی چې ځان مړ که نو ما به مړ کړی وی ځان منهم لدوینا ولو انهم الله فرمایي که چېرته دوی فعلو کړی ما هغه یوعظون به چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې باندې لکان خیر لهم دا به دوی دپاره ډېره بهتره وه واشد تثبیتا او ډېر کلک به د جهاد د محکموالي د ایمان نه وایزن په دغه وخت کې لاتیناهم موږ به ورکړی دوی لره من لدنا د خپل طرف نه اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما ومن یطع الله والرسول چا چې تابعداري د الله او د الله د پیغمبر وکړه یو صحابی دے مولوی سے ثوبان نوم دے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ترا او جڑلے ورتوی ولی جانے وی قربان ترا تا یاد شوی کنا نو اوس خو ناس تیرا سره کنا وی اوس یو فکر را سره پیداش چې خدای دنیا کې رسول الله مبارک یاد شي نو مسجد نبوی ته ورته راشو ملاقات ور سره وشي چې جنت تلاش تب اعلی درجه کې ثوبان با پا ادنا کی نو قربان ستا ملاقات بسنگ کو ایت راغے ومن یطع اللہ والرسول چاچی تابعداری دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر اکڑا فاولئک دا خلق مع الذین اغا خلق سربوی پا جنت کی انعم اللہ علیہم چا اللہ پہ احسان کرے من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او خکلے دی خلق دا خلق دا جہد دا ملگرتیانا ذالک الفضل من اللہ دا ملگرتیا دا دینے کانو دا فضل لے دا اللہ دا طرفنا وکفا باللہ علیما او کافی دے پا اللہ سر دا جہاد دا خبر دلونا پٹولو نیتونو عملونو بانے ربط کارا دے یا ایوہ الذین آمنو اے خلقو چی یقینو تصدیق مکڑے دے خضو حضرکم واقلی دا زان سرا اغا وصلی او اسباب دا ڈار او دو خیارتیا کافر نه چه دے ار وقت ڈارے گے دشمن پتہ نہ لگی نو اسباب دا ویر زان سر واقلی وصلی واقلی فانفرو اوزی غزاتا ثبات ڈل ڈلی او انفرو جميعا یا اوزی ٹول پا یوزل چکل فرض عین شی ڈل ڈلی اوزی یو ڈل پاتے کی گئی مدینہ منورہ کے یو اوزی کہ جہاد فرض کفایو او کہ فرض عین ٹول وروزی وَإِنَّ مِنْكُمْ او اللہ فرمائی بے شک باز لتا سنا لمن خامخا غسوک دی لیبطوی انا چی تاخیر بکی زان برست رستو کئی فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ کورسی گی تاوسا مصیبت لکا قتل و حزیمت قال داوائی دا پاتشو منافق
چې جنگ ته نه دی تللی قد انعم الله علی احسان وکړ په الله تعالی په ما باندې اذ لم اکن معهم شهیدا په دغه وخت کې ځکه چې نشم د دوی سره حاضر ولئن اصابکم که ورسېږي تاسو ته قسم دې که ورسېږي تاسو ته فضل من الله فضیلت د الله د طرفنا فتح و غنیمت لیقولن خامخا وی دا متخلف منافق کأن لم تکن بینکم گویا چې نشته دی ستاسو په منځ کې و بینه د ده په منځ کې مودتون څه تعلق معرفت ځان به داسې کي لکه ستاسو د دوی په منځ کې چې تعلق نه وي نو څه وی دا وی یا لیتنی کنت معهم کاش کې زه هم ورسره وی فافوز کامیاب شوی به فوزا عظیما په کامیابۍ لوی سره د غنایمونه فلیقاتل فی سبیل الله الذین جنگ دیو کی دا اللہ پا لارا کی اغا خلق یشرون الحیات الدنیا فلیقاتل جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پا لار دا اللہ تعالیٰ کی چا سر دی جنگو کی الذین اغا خلق سرا یشرون الحیات الدنیا چاغست دا جند دنیاوی بالآخرت بدل دا آخرت کی ومن یقاتل چاچی جنگو کی فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارا کی فیقتل مرش پخپلا او یغلب یا پا بلبان غالب شو غازی شو کامیاب راغے فصوف ازر دے نوتی ورکو بدل را پا دوارو حالتونو کی اجر عظیم اجر لئی ومالکم سی تاسل را لا تقاتلون فی سبیل اللہ چی جنگ نکوی دا اللہ پلا رکی والمستضعفین من الرجال او حال دادے چاگه کمزوری د سړیونا والنساء د خزونا والولدان د ماشومانونا الذين خلق یقولون چوای ربنا رب زمونگا اخرجنا وباس منگلرا من هذه القريه د دغه کلی د مکه مکرمینا الظالم اهلها چې ظالم دی اهل داغه وجعل لنا وغرزو منگلرا من لدن کا د خپل طرف نه ولین ساتون کې وجعل لنا وغرزو منگ د پارا من لدن کا د خپل طرف نه نصيرا مددگار الذين الله فرمایا خلق امنو چې یقین او تصدیق کړي قاتلون فی سبیل اللہ جنگ کئی دا اللہ پلا رکی والذین کفروا خلق چکو ور کڑے یقاتلون جنگ کئی فی سبیل الطاغوت پلا رد شیطانانو کی فقاتلوا اولیاء الشیطان وجنئی دوستان دا شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک تدبیر دا شیطان کمزور ہے دے الم تر الی الذین ایتاون کتا خلق لرا بیان دا خبائث دا منافقانو دے او ترغیب الی الجہاد الم تر الی الذین انکتا خلق لرا خیل لهم چی دوی توویلی شو کفو ایدیکم بن کے اخپل اللہ سنا دا جنگنا پا مکہ مکرمہ کی بیوے کاش کے منگ بانی اللہ تعالیٰ جہاد فرض کھڑے ہوئے نو بس منگ با جنگ کھڑے ہوئے اللہ فرمائیتا ونکتا خلق لرا چی دوی توویلی شو بن کے اللہ سنا دا جنگنا پا مکہ کی واقیم الصلاة و قائم کے منزو وآتو الزکاة ورکی زکاة لرا فلما کتب علیم القتال ہر کل چی فرض کل شو بدیبان جنگ مدینہ منورہ کی دو کفار سرا اذا فریق منهم ناگہان یوڈل لدوین پدغ وقت کی یخشون الناسا دارید بد کافرانونا کہ خشیت اللہ پشان دا دار دا اللہ نا او اشد خشیہ یا دیر سخت پڑار کی ولی دا اللہ نے ڈار دا دی کافرانو نڈی دا کافرانو نے ڈار دا دیرو پا نسبت دا اللہ ولی دیوی اللہ تعالیٰ خو قہارم دے پیگی خو رحمانم دے کنا او کافران خو ظالمان دی جبابر دی نزک دا کافر نڈیر ڈارے دو وقالو البدوی ربنا رب زمونگا لما کتبت علینا القتال والد فرض کا منگ بانی جنگ لولا اخرتنا والد رستنکو منگ لرا الى اجل قریب اغنیٹی نزدیرتا قلورتا ویزما پیغمبرا دغا ویریدن کو تا متاع الدنیا قلیل نفد دنیا لگا دا والآخرت آخرت خیرون دیر بہتر دے لمن اتقا داغا چا دا پارا چی دا اللہ نو یریگی ولا تظلمون فتیلا اینما تکونو کمزے کی چیئے تاسو یدرککم الموتو لاندے کئی با عمومی بتاسو مرگ نخلاصے دے نشی مولی سے پا کم اللار چی تختی التمخ کی طرف ترا روانی کمزے کی چیئے تاسو عمومی تاسو لرا مرگ ولو کنتم اگر کہ تاسو یئی فی بروج مشیدہ پا کلاگانو مضبوط و محکمو کی وَإِن تُصِبُمْ حَسَنَةٌ کورسنگ دوی تنی کی پراخی یقول ہوئی دوی حاضی من عند اللہ وَإِن تُصِبُمْ سَيَّةٌ کورسنگ دوی تقاحت
یقول وی حاضی من عندک دا استاد و تدبیر نہ دے قل ورتو وی زما پیغمبرہ کل من عند اللہ دا ټول خیر دے و کشر دے دا اللہ دا طرف نہ دی فما لهؤلاء القوم سبب دے دی قوم لرا لا یکادون نزدین دا دوی یفقهون حدیثا چی پویشی پا خبر بانے ما صابک من حسنت اگر چی تا تورسیگی اے انسانا دخ حالتنا فمن اللہ دا اللہ دا طرف نہ دے پہ اعتبار دا خلق و دا ایجاد سرا ذکر شی خالق و اللہ دے وما صابک من سیئت او اگر چی تا تورسیگی دا بدینا فمن نفسک دا ستا دا نفس دا وجہ ندی پہ اعتبار دا کسب سرا خالق خو اللہ دے خو کسب تاں کرے وارسلنا کا منگ لے گلے تعالی للناس دا پار دا خلق رسول پیغمبر وکفا باللہ شہیدہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا او چاچے مخو گرزاو نمت خفکے گا وما ارسلنا کا علیہم حفیظا منگ ندے لے گلے تعالی رب دیبانے ساتن کے دا اعمالو ویقولون دویوائی طاعتن امرنا طاعتن زمون کارستا طاعت تے من خستا خبر منو مخالفت نکو فیضا برزو من اندکا چکل وزی دا منافقان ستا دا مجلسنا بیت طائفت منہما دشپی مشوری کیو یو ڈلس دشپی مشوری کئی طائفت یو ڈلا منہم لدوینا غیر اللذی تقول غیر داغنا چوائی دا طائفت آتا نور مشورے کئی واللہ تعالی یکتب لکی ما یبیتون اگر چی دشپی مشورے کئی فآردانہم اعراضو کددوینا وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا افلا یتدبرون القرآن ایدوی فکر نکی پا قرآن کریم مانی ولو کان من عند غیر اللہ کدا قرآن کریم وید طرف دا غیر دا اللہ نا لوجدو خام خواب دوی پیدا کروے فی پدے کی اختلافاً کثیرہ اختلاف ڈیرو لکا پا کلام دا بشر کی اختلافی کنا دا معناگان تناقض دا الفاظ تناقض او چه اس قرآن کریم کی دا یو شے نشتا معلومی کی دا چه دا اللہ تعالیٰ کتاب دے وَإِذَا جَاءُهُمْ چکل راشو دیتا امرن یو خبرہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم با فرمائل چه دا مجاہدین حال مخوراوائی دا دراس خبری دی یو طرف تا بچے حضور یو دستا لے گلا یو جماعت دا پٹی خبری دی می خوراوائی اللہ فرمائی چکل بدی منافقان تراغلا کم یو خبر من الامن دا امرنا دا مجاہد او الخوف یا دا دار دا مجاہد ازاعو بہو نو مشہور ولی بیاغا خبرہ خلق تے بیالوے ولو ردو او کدا خبر دوی واپس کڑوے للرسول پیغمبر تا و الہ الامر منہم او خاوندان دا امر تا دا دوینا حاکمان اخبلو تا لعلمہ اللذین نو خام خواب معلوم ہوئے تدبیر دا غکار اللذین خلقو تا یستنبتونہو منہما آکسانو تا چی استلیو بیلولیشی خبر لبدنا یعنی کہ دی منافقانو دا عام خبر نخورا والے اولو الامر تے ویلے وے یا رسول اللہ مبارک تا نو چی کم خلق ماہران دی پا خبرو کی چی خبرہ دا بد خبر نجودا کولے شی نو اغوی بدا دی خط تدبیر کڑے وے ولولا فضل اللہ کنے فضل دا اللہ تعالیٰ علیکم بدا سبانی ورحمتو دا اللہ رحمت نوے لتباتم الشیطان خام خوابتا استابداری دا شیطان کڑے وے اللہ قلیلا منگر لک پتاسو کی فقاتل فی سبیل اللہ جنگ کا ودا اللہ پلا رکھے لا تکلف نشی مکلف کولے تو منگر فیل دا نفس پل اللہ نفس کا نشی مکلف کولے تو اللہ نفس کا منگر پا فیل دا نفس پل وحرد المومنین 30 کا مومنانو لرا پا جہاد و پا ترغیب بانے عصا اللہ قریب دان یکف باس اللذین چه بن بکی اللہ تعالیٰ سختی داخل کو کفرو چو کفر کرے واللہ اللہ تعالیٰ شد باسن دیر سخت دا جہاد دا حیبت دا جنگنا واشد تنکیلا اور دیر سخت دا جہاد دا عذاب ورکولونا دا کفارو تا من یشفا شفاعتا حسنتا چاچ شفارسو کو شفارس خکم یوتا وی مولی سیم
خکم یو توای چې سلور شرط پکی خ شفارس کم یو دے سلور شرط پکی اول نمبر چې دا چا شفارس کې چې دا مسلمان یو دویم شفارس کې نفعی دریم موافق د شریعتی سلورم خالص د الله تعالی د رضا د پاره سوشو سلور دیت شفارس حسنه وی ها نو شفارس کې ثواب ډیر دی که څوک منی کنه خو ته شفارس وک یکل له وی د پارا نصیب منها حصہ د دینا ومن یشفع چاچ شفارس کو شفاعتا سیئتا شفارس د شریعت نه خلاف یکل له کفل منها وی د پارا بار د گناہ د دینا وکان الله علی کل شیء مقیتا دی الله تعالی پار شی باندې قدرت لرونکې وإذا حییتم کله چې دعا وکړی شي تاسو ته بتحیه پیو دعا تحفه سرا فحیو نرد کی دغه تحفه باحسن منها پخسته داغینا او ردوها یا رد کی امغه تحفه لره په مثل سرا مخکې د نزولنا عربو کې حیاک الله راغله چې کله سلام نازل نو عربو به یو بل ته حیاک الله نو حکم د سلام راغی السلام علیکم السلام علیکم دا معنا ده چې زما د طرف نه چې کوم ضررونه تا ته رسیږي د هغې نه وروره ته په امن کې ښه زه به تا ته هېڅ نه وایم هغه ورته وایي وعلیکم السلام زما د طرف نه چې کوم ضررونه تا ته متوجه دي نو هغې نه هم ته په امن کې پوهېږې که نه پوهېږې یا دا ووایه السلام علیکم سلام د الله نوم دی الله دې ملګری شه که نه لازمه معنی ده الله دې ملګری شه دی ورته وایي وعلیکم السلام ستا دې م الله ملګری شي که نه څومره ښایسته دعا ده راځه نو اوس مسله دا ده څوک در باندې سلام وکړي السلام علیکم ته به جواب کې وایي وعلیکم السلام دا او ردوها یا به ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله نو که هغه درته وایي السلام علیکم ورحمت الله ته به وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته که هغه درته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ته به وایي وعلیکم السلام برکاته نه به ته بیا مخکې نه ځې بس وشو اللہ واللہ لا الہ نشت دے الہ حق موجود الا غیر دا اللہ نا لیجمعنکم خامخا بجمکی تاسو لرا الہ یوم القیامتی فی یوم القیامتی ورز دا قیامت کے لا ریب فی چنشت شک داغی پرات للو کی ومن استق من اللہ حدیثا سوک دے رختینے اس سوک رختینے نشتا دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کی فما لکم فی المنافقین فیاتین بیان د خبائث د منافقانو ده دغه یو موضوع روانه ده سدی تاسو لره په منافقینو کې فیاتین دوړلې شوی ای چالر چې الله گمراه کی فلن تجلو سبیلا ارگز و پیدا نه کې غلرا لار د هدایت ودودی خوغه غنی لو تکفرونا چک لو مصدریه ده لودو کفرکم دوی اراده لري ستاسو د کفر کما کفرو څنګه چې دوی کفر کړي فتکونون سوان نو شیب تاسو برابر کفر کی فلا تتخذوا منهم من سیل دوین اولیاء دوستان حتی تردی پوری وهاجروا فی سبیل اللہ ہجرت کی دا اللہ پلار کی فین تولو کمخی واړو د هجرتنا فخذوهم انی سید ولرا وقتلوهم بی وجنی حيث وجدتمو کمزه کې چې تاسو دې پیدا کړو ولا تتخذوا من سیل منهم لدوین ولیا دوست په حالت دامن کې ولا نصيرا او نه امداد کوونکې په حالت د خوف کې الا الذين مغرا خلق يسولون چوزيشي الى قوم يو قوم سرا بينكم وبينهم ميثاق جساسو دا غي پمنس کې وعده د جنگ دا اوس کدا لاړه خلکو سره یوزيشو چې غي سره وعده کړی چې جنگ بنکو بیا بدی کافرانو تم سنوای او جاءوکم یادا کافران راشي
حسرت صدورهم قد حسرت صدورهم پدا سے حال کے چی تنگ شوی دی سینی دوی ان یقاتلوکم چی جنگو کی تاؤس سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی خپل قوم سرا در توی نتاؤس سرا جنگ کو او نخپل قوم سرا بس منگتا امن را کئی ولو شاء اللہ قد اللہ خوخوی لسلطهم علیکم نزور بیور کڑے دوی تا پتا سبانی مسلط کڑی بیوے فلقاتلوکم خامخا بے جنگ کڑے ویتا سرا فین اعتزلوکم کسنگ یو کل تاسونا فلم یقاتلوکم جنگ تاس سرا ونکو والقو الیکم السلام اڑان دے کتاستا صلح روغا امن فما جعل اللہ ندے کرزولی اللہ تعالی لکم تاس دبا علیم بدویبانی سبیلا لا ردنی ولو دو وجلو یا دمال غستلو ستجدون زردے چتاسو پیدا کیا خرین یو بالقوم نور یریدون ارادہ بلری ان یامنوکم چپا امن کشی لتاسونا ویامنو قومهم او پا امن کشی قوم ددوی کل مارکلا ردو الى الفتنتی چکل واپس شی فتنے فساد و کفر تا اور کی صوفیان بیرتا پکی اگر زولیشی فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کلر نشولتا سنا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ او پیش نک تاسو تا صلحا وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ بند نک لا سنق پل ساسو دا جنگنا فَخُذُوهُمْ اونی سیدوی لرا وقتلوهم بے وجنائی حیث تقفتمو کمزے کے چتاسو دی پیدا کرو وَأُولَائِكُمْ دا خلق جعلنا لکم منگر زولیتاو دا پارا علیم بدیبانی سلطانا مبینا اگا دلیل واضح دا دی پا قتل و پا پند مانے وما کان لمومن روان دی مومن لرا ان یقتل مومنا چو وجنی مومن الا خطا منگر پا خطا سرا مومن با مومن نو وجنی منگر پچا سرا خطا بانے بے وجنی مولی سے قتل پینز قسمہ دے خواہ سو قسمہ دے دا نیر نشی مسلمان چی مسلمان وجنی پینز قسمہ دے خواہ قاتلم مسلمان دے و مقتولم دوارا مسلمانان دی نو قتل سو قسمہ دے پینزو اول نمبر قتل عمد دویم شبیب العمد درم قتل خطا سلورم شبیہ بالخطا پینزم قتل بسبب نیر نش قتل عمد شان توائی قتل عمد دی توائی چیو مسلمان بل مسلمان پا وصلہ مڑکی وصلہ کو پی جنی جنگ کی چی استعمالی او قصدن مڑکی یو مسلمان بل مسلمان قصدن پا وصلہ مڑکی دیتا عمد وائی شبیب العمد چاہتا وائی چی یو مسلمان بل مسلمان قصدن مڑکی خو پا وصلہ نا پدا سے شی مڑکی چسو کی جنگ کے نئے استعمال ہے پا تیگے مڑکی پا لرگی مڑکی والا کا چسوک جنگونو تزی تیگے اڑی لرگی اڑی کا وصلہ اڑی دے پا لرگی مڑکو پا تیگے مڑکو دیتا او قصدن مڑکو نو دیتا شبیہ بالعمد وائی خواہ سشے ہوتا وائی شبیہ بالعمد درم نمبر قتل خطا قتل خطا دیتا وائی چیو مسلمان بل مسلمان پا وصلہ مڑکی خو پا خطا سرا خطا بیا دو قسم دخا یو خطا فی الفعل لا او بل خطا فی القصد خطا فی الفعل دیتا وائی چی مولی سیم تا پا مرغی بانے ڈس کے او سڑے و لگی دی خطا فی الفعل خطا فی القصد دیتا وائی امدے اولی خو تا گمان کے چی دا اوسی دا خو چی ودویش تو سڑے و دیتا خطا فی القصد وائی دا دوارو حکم یاو دا شبیب الخطا دیتا وائی یو مسلمان بل مسلمان پا خطا مڑکی خو پا وصلنا قتل بسبب دیتا وائی یو مسلمان بل مسلمان دا سبب پا وجہ مڑکی مثلا لارا کے کوئے وستن لے دے
د اوبو دپاره خاک انداز وغیره او سړی د شپې راغی پکې وغورځېدو دې ته قتل بسببن وایي نو که د کویې نه وی ویستلی نو مولوي صاحب دا سړی خو پکې نه مړ کېده که نه قتل عمد کې څه حکم دی قتل عمد کې مولوي صاحب دا دوه خبرې دي یا به د مقتول وارثان قصاص کوي یا به درته عفه کوي نو یا د اسې معاف کوي یا درنه روپۍ اخلي چې پارسو دې راضي کړن شبیب العمد کې دیت مغلظه ده سخت دیت سل اوخان براوړي سو خان سل اوخان براوړي مولوي سي اربعن پنځه یو کلن نران پنځه یو کلن پنځه دو کلن پنځه درې کلن پنځه او څلور کلن دې پسې به ګرځي دا پیدا کولم غټه لانجه ده نو تغلیظ فی الابل دی اوخان پیدا کول او دا کلونو والا مطلقی او خبار ځای نه راولي خو دا کلونه برابرول دې ته دیت خبرې پکې ډېرې دي ښه قتل مسله چې پړې نو ډېرې غټې خبرې دي پکې قصاص پکې نشته لنډې درته وایم قتل خطا کې گناہ نشتا عمد او شبیب العمد کې گناہ شتا خو په عمد کې قصاص ده ورسره گناہ سره او شبیب العمد کې دیت مغلظه ده خطا کې گناہ نشتا او دیت ده خو دیت مخففه په دې باقی دریو کې دیت ده خطا کې شبیب الخطا کې دیت قتل بسببن کې دیت مخففه ده دیت مخففه چاته وایي که سړی مړ کړی سړی نو 1000 دینار دي او 10,000 درهم دي او که ښځه مړه کړې وه نو بیا 500 دینار دي او 5,000 درهم دي ښه ذهن کې مو خبره کېناست لاندې ګوره خبرې پکې ډېرې بیا ځان له کتاب کې ګورئ وما كان لمؤمن مناسب ندي مؤمن لرا ندي روا مؤمن لرا ان يقتل مؤمنا چې اوجنی مؤمن لرا الا خطا مگر په خطا سره ومن قتل مؤمنا خطا چا چې اوجنو مؤمن په خطا سره فتحرير رقبه نشتپ قاتل باندې آزاد ولد غلام مؤمنه د مؤمنه کفاره بمور کوي او صد اور باندې کفاره او دیت بمور کوي ها ودیت مسلمه او بل دیت سپارلے شوے الى اهلی اهل د دې مقتول تا وارثانو د مقتول تا دیت بمور کوي مخففه او کفاره بمور کوي الا ان يصدقوا کده مړي وارثانو دا قاتل معاف کو صدقه وکړه نبی سیدا فان كان من قوم عدو لكم کدا مقتول د قوم د دشمنان استاسو نو او وعدم وسره د جنگ نوا وهو مؤمن او حال دا دے چھ دے مومنو نبی دیت نشتا نفتحریر رقبت مومنت نشتا دے پا قاتل آزاد اول در رقبی دے غلام مومن بید دیتنا وان کان من قوم او کو دا مقتول دا قومنا بینکم و بینو میساق ستاسو داغوی پا منس کی وعدہ و دا صلحی نفدیت مسلمت الى اہلی نبی اشتا دے پا قاتل بانی دیتو سپارل شوی اهل وارثانو د دې مقتول تا وتحرير رقبه پر لپسې توبه من الله د پاره د قبل ولود توبې د الله طرفنا وکان الله علیما حکیما د الله تعالی خبردار په احوالو او خاوند حکمت ته نه په کفاره د قتل کې یوازې روزه ده اطعام پکې نشتا اکثر خصونه مړ کې اطعام پکې نشتا ومن يقتل مؤمنا چاچ قتل کا مؤمن لرا متعمدا فقصبان فجزاؤه بدل دی قاتل جہنم دے خالدا فيها من شبوی دے پدی جہنم کے وغضب اللہ علیہ او غضب دا اللہ تعالی دے پدبانے ولعنه
او لری کړي د الله تعالی دلره د خپل رحمت نه وعد له تیار کړي د پر عذاب عظیم عذاب لوی سخت جرم دی ګوره دو شیونو کې بڑی احتیاط کوئ یو چاته کافر ویلو کې او چاته کافر نه وای ډیره ګرانه معامله ده او یو د مسلمان په قتل کې دا ډیره ګرانه معامله ده افغانستان کې دواړو کې احتیاط نه کیږي خو احتیاط ډیر پکار دی ها راځه یا ایو الذین آمنو اے خلکو چې یقین او تصدیق مو کړی دی اذا ضربتم فی سبیل الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو سریه لېږلې وه کافرانو طرف ته جنگ ته مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ مشر هغې کې مولوي صاحب دوی یو سړی پیدا کړ ډېر پسونه او میږې وغیره ورسره وې مرداس یې نوم و هغه وی السلام علیکم ورحمت الله او بیا وی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه وی ښه چې موږ مو ولیدو نو کلمې دې شروع کړي په دې ځان خلاصې نو هغه یې مړ که ښه چې مړ کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی ورته وی کیف قتلتم څنګه مو مړ کو چې د دا کلمه ووي هغه وی قربان انما قال ذلك تعوذا د دې دپاره ویلې وه چې ځان خلاص کی نبی علیہ السلام وی چې د چا د خولې کلمه مو نه منله او نه منئ نو هلا شققت عن قلبه نو بیا دې زړه ورته نه سیري کو خو مسلمان خو په خوله مسلمانی کنه دا آیاتونه راغله یا ایها الذین آمنوا خلکو چې یقین او تصدیق مو کړی دی اذا ضربتم فی سبیل الله کله سفر کوئ د الله په لاره کې فتبینوا نو ښه تحقیق کوئ ولا تقولوا موای لمن د پاره د هغه چا مرداس ابن نوحیک دا القا الیکم السلام چې کوي په تاسو ته سلام لست مؤمنا ته مؤمن نه تبتغون تاسو طلب کوئ عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي فعند الله د الله سره مغانم کثیرة غنیمتونه ډیر دي کذالک هم دغه رنګې کنتم من قبل تاسو وی مخکې د دینا یعنی سمانا مخکې تاسو مباح الدم نه وی نفمن الله علیکم الله در باندې احسان وکړو په اظهار د اسلام سره نو مامون الدم شوي فتبینوا نو ښه تحقیق کوئ او هیڅ چاته تش په شبهې سره ضرر مه رسوئ ان الله بشک الله تعالی کان بما تعملون خبیرا لا یستوی القاعدون ندی برابر الله تب ناس خلق پکور کې من المؤمنین ومنارنا د جهاد نا غیر اولی الضرر بیل هغه کسانو چې خاوندان د ضرر دي یو سړی ته تکلیف ته مریضی ده او جهاد ته لاړل خو صحیح ده نور ناس خلق د جهاد نه بې عذره الله وی ما ته نه دي برابر دا او بل څوک والمجاهدون فی سبیل الله او خلق جهاد کوونکي د الله په لاره کې باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم الله بهتر والے ورکړي مجاهدینو ته جهاد کې په خپل مارونو په ځانونو علی القائدین درجه پناستو خلقو باندې په مرتبه کې وکل وعد الله الحسنى او هر یو که مجاهد وي او که معذور وي الله تعالی وعده وسره د جنت کړی دا وفضل الله المجاهدین او الله بهتر والے ورکړي مجاهدینو ته علی القائدین پناستو خلقو اگر که د عذر په وجه هم وي اجر عظیم اجر لوی درجات منه دا اجر څه شی دی دا مرتبی دی د جانب د الله نه ومغفرتن و مغفرت ته ورحمتن و رحمت ته وکان الله غفور الرحیم ان الذين دام ترغیب الى مخک ترغیب الى الجهاد اس ترغیب الى الهجرت ته ان الذين بشک خلق توفاهم الملائکه چې وفات کی دوی لره ملائکه د مرګ ظالمی انفسهم پتا سے حال کی چې زیاتی کون کی وی د خپل ځانونو سره قالوا دا ملائک ورته وی فيما كنتم پس کې تاسو وی په خپل دین د دین په امورو کې څنګه حال مو قالوا دی كنا ومن مستضعفين في الارض
کمزوری گنل شي پزمکه کی پزمکه د کفارو کې بس سفر منشو کولای نو دین باندې مو عمل پوره نشو کولای قالو دا ملائک بورته وای دا عذر خو قبول نه ده ولې د کافر پزمکه کې اوسېدی الم تکن ارض الله واسعه اے نو ازمکه د الله تعالی پراخه فتهاجر فيها چې هجرت مکړې پاغه کې اولئک مواهم جهنم دغه خلق اے مخاطبه د دوی دا تارکان د هجرت زید دوی جهنم دی وسات مصیرا ډیر بد دی زید رجوع الا المستضعفين مگر نه عذاب کیږي هغه خلک چې کمزوري دي پر اختیار سره من الرجال د سړیونه والنساء د خزنا والولدان ما شمانونه لا یستطيعون طاقت نه لري هیلتن د تدبیر ولا یهتدون سبیلا نه پیژني لار دتللو د دار الحرب نه مدینه منوره ته اولئک دا خلق عسى الله قریب ده او هیله ده چې الله تعالی ان يعفو عنهم عفو کې د ګناهونو د دوی وکان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله چا چې هجرت کو د الله په لار کې یجد فی الارض دیو پیدا کوي پزمکه کې مراغمن کثیرا مقابل د هجرت کې د آرامۍ زینا ډیر وسعتن او پراخي د روزي نو یو صحابي را روان جندہ ابن دومره رضی الله تعالی عنہ نو پلار کې بیا وفات شو چې خبر شو چې هجرت حکم ضروری دی وای ما په سورلۍ باندې وتړی او زم مدینه منوره ته را روان شلار کې وفات شو رسول الله مبارک خبر شو آیت راغی ومن یخرج من بیتی سوچی وته د کورنا مهاجرن الی الله ورسولی پدا سے حال کې چې هجرت کوونکې او طرف د الله او د الله پیغمبر ته ثم یدرک الموت بیا لاندې کدل را مرګ فقط وقع اجر علی الله پدا کې سره واقع شو ثابت سے اجر د الله باندې وکان الله غفور الرحیم او دے اللہ تعالیٰ پردہ چون کے بگناہونو د بندگانو بیا رحم کا ان کے دا خو مہاجر تا دا حکم دے علماء و حکم عام دے دا عالم دا طالب حکم ام دا دے او دا جسیب ام دے یو طالب چی پا طالبی کی مرشی بس اللہ تعالیٰ دا علماء پا صف کی پورتا کئی حاجی سیب چی حج تروانی او پلار کی مرشی اللہ دا حاجانو پا صف کی پورتا کئی خواہ ربط د ما قبل سره ښکارا ده مخکې بیان د هجرت او د جهاد دلته بیان د صلات الخوف او د صلات السفر ده زینو دا زل ګران ده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين فالله خير حافظ.